کوشش. مټه کې تاسو ته بابای سیاست ویل کېږي په سیاست باندې تاسو ډیر زیات جوړ نظری نور کله چې کله سیاسي مقابله به کېدې تاسو مقابله به د عام کسانو سره ناظمین سره وي دې الله که د وزیر اعلی رور په دې دنګل کې په دې میدان کې موجود دی نو دا بس مشکلات نه پیدا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو. زه وحید الله خان. ګران ملګرو بلدیاتي انتخابات ملکن ډیویژن 2022 فیز 2 په دغه سلسله کې دا مهال زه په اشاړي کې موجود یم. زما سره په څنګ کې ولاړ ډیر محترم ډاکټر عباد الله دای ترڅنګ نثار خان راغلی خواجه خلیل نماپور رحمان صاحب دی عبدالجبار خان صاحب هم زموږ سره ولاړ دی تمام قیادت چې دلته کې ولاړ دي ټول سره یو خبره کوم مخکې ډاکټر صاحب راځم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه موږ له موټیر راکو په پوره غاړه کې د ان پی سره شمولیت اغل ته ان پی تاسو سره شمولیت کو دا دواړه څومره فائدمند به تاسو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره ته پته ده چې په ملکی لیول باندې مو زمونږ د اپوزیشن یو الاینس دی او هغه په اسمبلی لیول باندې پارلیمان کې دننه هم دی بهر هم مونږ ټول د ګورنمنټ خلاف یو خلاف په دې وجه د ذات لپاره نه یو خو د دې قوم د وجې نه چې دا 22 کروڑ کم د مهنګایي تنور ته غورځول او کم حالات روان دي نااهله نالایقه خلک چې هغه د کونسلرۍ لایق نه دي او هغه ټایپ سړی بیل دی چیف منسټر په کرسۍ کېنول دی نو د ملک د مفاداتو لپاره نو موږ ځکه یو بل سره ناسته کوو ځکه موږ ټول سیاسي خلک یو جمهوري قوتونه یو او دا کم چې ناست دي نو هغه سلیکټډ خلک دی الیکټډ خلک نه دی او مختلف ځایونو کې مختلف سیاسي پارټیانې مختلفو سره الاینسز کېږي او 1 پوینټ ایجنډا دا هغه دا ده چې دا سلیکټډ خلک چې دي دا موږ په څه طریقه دوله شکست د تحصیل خواجه خیل باره کې راته وایي محبوب الرحمن په حق کې نثار خان چې دی هغه دستبردار شوی دی نو چونکې محبوب الرحمن د زمري د نشان ولاړ دی نو دغه الاینس تاسو دپاره څومره فایدهمند دی؟ ګوره داسې ده دې کې د شخصیاتو خبره زه نه کوم زه د پارټو خبره کوم دلته بیلات چې کېږي نو شخصیات نه یادېږي خو دا به یادېږي چې مسلم لیگ او اے این پی را یو شو هغه به شکست وخوړ دا هغه لیډرشپ پورې به زموږ یادېږي کم خلکو سره چې زموږ مقابله ده د هغه خلکو د خولې برغولې نشتي نو هغه به ټول لیډرشپ یادوي نو زما لاندې د ورکرانو ته هم دا سوال دی که هرې پارټۍ والی نو که چا یو شخصیت سره نم لګي نو د شخصیاتو سوچ دا نه دی دا د پارټۍ خبره ده دا یو جمهوري فیصله موږ کړله پکاره چې پارټي څه فیصله وکړي هغه لاندې د ګراس روټ لیوله پورې ورکر دا ډیوټي ده چې هغه آنر شي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب زموږ سره موجود عبدالجبار صاحب هم دلته کې زموږ سره ولاړ دي. السلام علیکم. بلدیاتي انتخابات چې دي په سر باندې دي ډېر زیات نږدې دي څومره تیار یې د دغه دنګل دپاره؟ ستاسو ډېره مهرباني او خبرې ډاکټر صاحب وکړې دا زمونږ مشترکه خبرې دي دا کینډیډیټ د خواجه خیلې ولاړ دی محبوب الرحمن صاحب او زه د دې حلقې د مټې نه ولاړ یم او ټول دواړو پارټیانو اتحاد وکړو په اتحاد کې برکت دی او دواړه اهمې پارټیانې دي او پوره د دې سره خپل خپل سپورټ دی نو دا سپورټ چې یو ځای شي نو یقینا موږ دا اوس خو په دې خوشحاله یو چې دا ګټه به انشاءالله په 31 تاریخ د دې دواړو کینډیډیټو یو د دې دواړو پارټیانو وي. ستاسو مخالف کوم امیدوار چې دی عبدالله خان د وزیر اعلی صاحب ورور هم دی نو مخکې چې څنګه الیکشن شوي هماغه شان الیکشن به وي که دې ځل به ته فوایدي ده دی؟ نه د وزیر اعلی صاحب ورور خدای د هغې نه انکار نه کېږي او وزیر اعلی صاحب چې څه راوړي دي هغه تقسیموي خو د خلکو نه موږ دا ورو چې جنډه ته د بجلی پول ته ویسي خو ووټ ورله نه ورکوم که سیمټو بورۍ ته ویسي ووټ ورله نه ورکوم که هغه جعلي د نوکرۍ چټ ته ویسي ووټ ورله نه ورکوم داسې یو هوا انشاءالله راغلې ده چې په دې کې به دا کامیابي د دې دواړو کینډیډیټ د اتحاد دا چې دی ان پی او د مسلم لیگ د دې به انشاءالله. ډېر زیاته مننه محبوب الرحمن صاحب هم ولاړ دی سر بیا السلام علیکم. سلام. لازم چې دا راته ووایي چې تحصیل خواجه خیله کې د ان پی اتحاد سره تاسو څومره تیار یې د انتخاباتو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحید الله خان صاحب ډېره مهرباني زموږ سره په د 2015 الیکشن کې هم د ان پی اتحاد شوی نو الحمدلله هغه زموږ سره مکمل تعاون کړی او دې په زموږ د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو او د نیشنل پارټۍ مشرانو دا دواړو اتحاد وکړو او ان شاء الله موږ یقین ساتو چې یاره دا دواړه کینډیډیټ چې کوم دي یو د عوامي نیشنل پارټۍ کینډیډیټ عبدالجبار خان او د خواجه خیل تحصیل زه محبوب الرحمن په خپله ان شاء الله امید ساتم او دا توقع د دواړو پارټونو ساتم چې ان شاء الله کامیابي د دې دواړو کسانو به ان شاء الله. ډېر زیاته مننه برګیډیر صاحب نه زه یو کوېشن کوم. برګیډیر صاحب تاسو هم په دې خبره باندې ژور نظر لرئ لږ غوندې بشپړه رڼا په دې وغورځوئ چې یاره
په دې ځای کې د مسلم لیگ نواز لاس تاسو په لاس کې څومره فایده مند به تاسو لپاره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی ډیره مننه. اصل کې دا څه دی چې تاسو وګورئ ټول پاکستان لیول باندې په دې یو پوینټ باندې د ټولو خلکو دا اتفاق دغه شوی دی چې دا کم کسان په موږ مسلط شوي دي دا د ملک ورانۍ دا ماتۍ د خلکو لا چې څومره تکلیف دغه شوی دی د خلک د لوږې د لاسه خودکشي کوي دیو نه اهل هم دي نه پوه هم دي بد انتظام هم دي. نو د دې د خاطر دلته کې موږ خدا دوه پارټیانې دغه شوی دي بلکې د ټولو خلکو صرف دا وینا وه چې دا سوشي چې دا ټولو پارټیانو موږ شرکت کړی وي او دا کړی وي دلته کې وزیر اعلی چې کوم دی نو دغه رور ولاړ بلکې وزیر اعلی خپل ټول دا کوي د کاغله ان شاء الله موږ شکست ورکوو د خلکو نبض موږ کتلی دی خلک د مهنګاۍ نه ډېر تنګ دي د بد انتظامۍ نه تنګ دي نو ان شاء الله دلته موږ دغه ورکوو او دا چې کوم دی یو مضبوطه غټه پارټي ده ټول پاکستان دغه سره زموږ د پارټي چې کوم دی دلته کې پښتونخوا کې دغه خپل حیثیت دی باندې چې دا دواړه یو ځای شي نو ان شاء الله به شریکه بیټه به وکړو خیري. ډېر زیاته مننه. ایوب صاحب هم دی وخت ایوب اشعری صاحب هم دلته کې رالو ای سره یو څو خبرې ترې کوم. السلام علیکم. مهرباني جی. ډېر زیاته مننه. تاسو راته دا وایي چې په دې ځای کې چېرته چې مسلم لیگ نواز خپل لاس تاسو په لاس کې درکو د دې سره به تاسو ته الیکشن ګټل څومره آسان شي؟ الیکشن ګټل خو زما خیال دی چې دا حکومت په خپله دا ګراني داسې یو حد ته رسېدلې ده چې دا الیکشن ګټل چې دی دا اسانیږي ځکه هر شی چې دی د اسمان سره خبرې کوي دلته په مټه کې ډېر بد حل دی د خلکو د ځمکو مسلې دي د غرونو مسلې دي د خلکو د جایدادونو دي دغه دي او بیا دا ده چې عوامي نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ چې اتحاد کلم کړی دی موږ په دې صوبه کې حکومتونه هم جوړ کړي دي موږ اکثریت هم اخیستی دی اوس ما ذکر وکړو چې تیر د ضمني الیکشن چې هغه صفا الیکشن و هغې کې داندلی نه وه په هغې کې مداخلت نه داندلی به نه مداخلت نه د مداخلت نه پاک الیکشن چې دی و نو موږ خوازخیل هم ګټل او موږ کابل هم ګټل او دا الیکشن دې کې هم دا ده چې مداخلت بلدیاتو کې نه په هغه شکل باندې انشاءالله موږ مطمئن یو چې دلته به زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ عبدالجبار خان ګل الله خان ګټي او په خوازخیله کې به زموږ محبوب خان چې دی هغه د خیره سره کامیابیږي دا به زموږ کوشش. مټه کې تاسو ته بابای سیاست ویل کېږي په سیاست باندې تاسو ډیر زیات جوړ نظر نور کله چې کله سیاسي مقابله به کېدې تاسو مقابله به د عام کسانو سره ناظمینو سره وي دې الله که د وزیر اعلی رور په دې دنګل کې په دې میدان کې موجود دی نو دا بس مشکلات خو نه پیدا مهرباني جی دا دغه خو بابا سیاست دا خو نه زه خو یو کارکون د عوامي نیشنل پارټۍ د یو کارکون په حیث باندې دا نظر زما کار کوي چې دلته کې د عوامي نیشنل پارټۍ جړلې چې دی هغه مضبوطې دي موږ د قام خلک یو موږ د دې وطن خلک یو په دې وطن سختې راغلي دي د عوامي نیشنل پارټۍ چې دا هغه ولاړه ده نن که زموږ امیدوار دی ګل الله خان په خپله دا ده چې ترهګرۍ کې هغه زخمی شوی دی خان لالا په ګاډي باندې ډزې شوې وې خان لالا پکې زخمی شوی او دوه ملګري په ګاډي کې شهیدان شوي داسې زموږ د عوامي نیشنل نو د قام او د اولس خبره دا چې تکې نو زما خیال دی چې زموږ مطمئن هم یو او دغه خلک چې دی هغې خو د وخت خلک دی او هغې دا ده چې چاره وسلي دي او که په دې وطن باندې بیا داسې څه سخت او داسې تود باد لګېده نو زما خیال دی چې ابه په خپله نه بیا به یې هم نه مومې خو موږ دلته زموږ قبر دی دلته زموږ حجره ده دلته زموږ جومات دی دلته د زرګونو کالو تاریخ موږ لرو موږ به د دې خاورې سره ولاړ یو د خپل قام سره به ولاړ یو د ولس سره به ولاړ یو هغه د اوټ سره هم نه د الیکشن سره هم نه موږ دا ده چې د ورورولۍ او د عزیزولۍ دلته کې خپل هغه قامولي چې دی ساتو او په دغې زموږ اطمینان دی. ډېره زیاته مننه. جی نثار خان زما څخه ولاړ دی یو آخري سوال دای نه هم کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نثار خان په تحصیل خوازخیله کې تاسو د محبوب الرحمن په حق کې دستبردار شوي نو څومره تیاری د دې الیکشن دپاره څومره سپورټ به کوئ د مسلم لیگ نواز؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه ستاسو ډېر مننه کوم چې تاسو ماله وخت راکړو. دغه بهرحال موږ چې د الیکشن دپاره کمپین شروع کړی او پوره تیاری موږ کړې خو زموږ د پارټۍ مشرانو یو فیصله وکړه چې یاره په تحصیل خوازخیله کې او په تحصیل مټه کې موږ یو اتحاد کوو نو هغه اتحاد الحمدلله وشو چې د تحصیل مټه کې زموږ عبدالجبار خان د ANP کینډیډیټ شو او په تحصیل خوازخیله کې زموږ د مسلم لیگ نواز د محبوب الرحمن سره وشو نو ما چې څومره تیاری خپل ځان دپاره کړې نو انشاءالله زه دا د باور ورکوم محبوب صاحب له چې د هغې نه به دوچنده دغه ډله ورکوم او تاسو زما هغه تیاري او دغه تاسو په خپله میډیا ولم لیدل چې کوم ډولوس ما ټیکټ دپاره واستو څومره خلک ما دغه کړي نو انشاءالله زه به کوشش دا کوم او زما به د محبوب سره دا دغه چې انشاءالله د هغې نه به ورزه زیات دغه خواري کوم.